منځري له ووټ ورکوي چې دا پاکستان بیرته په خپلو خپو ودرېږي او د میر صاحب نه بغیر د پاکستان هم نه چلېږي او د حکومت هم نه چلېږي. ستاسو د میډیا ملګرو ډیره مننه. نن موږ کاغذات داخل کړه د پی کې 18 دپاره. محمد زمان او کوټي خان دپاره کاغذات داخل کړه او ان شاء الله را روان دور د مسلم لیگ دی او خلکو ته دا اپیل کوو چې ووټ ورکوي میاں نواز شریف له شیر له ووټ ورکوي د پاکستان دپاره د خپل بچو د مستقبل دپاره د خپل قام د مستقبل دپاره ووټ شیر ته وکړي خپه نه راباندې او موږ ورسره ټوله مرسته به انشاء الله د دې طرف نه شاملې هغه طرف نه ملګري هم خطا کړه دي او دلته موږ ورڅخه په ټینګه ولاړ یو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه میډیا ګروپ. زمونږ کینډیډیټ محمد زمان خان عرف کوټي د نن کاغذات داخل کړل صوبایي اسمبلی پی کې 18 دپاره او ان شاء الله د ګڼ تعداد کې د پاکستان مسلم لیگ ملګري دوسرا راغلي وو د داخلي د نامزدګۍ داخلي دپاره. نو موږ دیو ته یقین دهاني درکو ان شاء الله چې د میاں نواز شریف د پارټي د پاکستان مسلم لیگ د طرف نه دیو نامینیټ شو نو موږ ملګري د میدان او د جندول د دوه یونین کونسلو د سره به بھرپور تعاون کوو ان شاء الله او د ځل لازمي دا سیټ د پاکستان مسلم لیگ په نوم ان شاء الله. زه د میډیا والا ډېره شکریا ادا کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې زمونږ دغه وکړه او د دې موږ شکریا ادا کوو او د خپلو ملګرو هم د ټولو شکریا ادا کوو. موږ محمد زمان خان چې د جندول اوسېدونکی دی پی کې 18 دپاره نه د صوبایي سیټ دپاره منتخب کړه او الله تعالی نه غواړو چې الله یې کامیاب کړي او انشاءالله تعالی چې زه د عوامو نه دا اپیل کوم چې د پاکستان مسلم لیگ چې کوم دی دا یو اسلامي پارټي ده او د ملک د په مفادو کې ده او تاسو په خپل ګریوان کې فکر وکړئ ځکه چې دې نه مخکې ډېر حکومتونه تېر شو د پاکستان وقار یې خراب کړه او د پاکستان سیاست یې خراب کړه. تاسو مهرباني وکړئ او منځري له ووټ ورکوئ چې دا پاکستان بیرته په خپلو خپو ودرېږي. موږ به بھرپور دغه کوو دا انشاءالله. او موږ محمد زمان خان د پی کې 18 دپاره ودرو او انشاءالله کوټي خان غټ خان یې نوم دی ځکه چې دغه باندې مشهور دی خو نور یې غټ خان نوم دی او انشاءالله موږ د ټول قوم نه دا اپیل کوو چې میر صاحب له ووټ ورکوي منځري له ووټ ورکوي چې تاسو ته مخکې میر صاحب معلوم شوی او د میر صاحب نه بغیر د پاکستان هم نه چلېږي او د حکومت هم نه چلېږي. نو موږ ټولو خلکو ته دا اپیل کوو چې میر صاحب له دې پیړۍ نه تاسو بیا دا ووټ ورکوئ مخکې معلوم کړی او دې پیړۍ له انشاءالله زموږ حکومت را روان دی د میر صاحب خو تاسو چې له ووټ ورکوي د دې طرف نه نو دې طرف نه موږ یو سړی کامیاب کړو نو موږ باندې به ستاسو د ټول قوم انساني او دا ټول قوم دپاره موږ دغه کوو چې کوټي خان له ووټ ورکوي.